له اصل د خوړلو هغه کسان چې شوګر لري د شوګر لپاره کریلا سره کم استعمال کی او کریلا بشمار افادیت حامل ده تاسو شوګر کنټرول کوي او دی خوړلو سره سره کم شکر کنټرول کیږي دا هم درته خیم او خصویم نه خوري او پکې خالی وخیږي هم سره کم تاسو شوګر کنټرول کوي کریلا دې طریقه کارم ټول درته بیان کوم دې نه علاوه څوک چې قبضیت لري د قبضیت والا دا سره کم استعمال کیږي مثال قبضیت ختمي دې نه علاوه که څوک د کولمو ورم پاړسوب یا سرطان باندې شکی یا سرطان وي نو هغه دا سره کم استعمال کی سره کم ګټه دې کړل راخلت ان شاء الله پورا طریقه کار ته ویډیو کرا سره اوسېږي اول هغه کسان چې شکر لري مثال او کریلا د زړه مریضان چې څوک دي د زړه مریضان تم ډیره ګټه لري په دې چې دا وینه کې کوم بیډ یعنی خراب کولیسټرول دی هغه ختمي اخراج کوي نو تاسو زړه ته یعنی کې تقویت ورکوي دا او چا چې هارت بیټ درځي کې زړه هغه تم دا ګټه رسي اول راځم چې څوک شکر لري د شکر لپاره دې سره کم تاسو استعمال کوئ چې د کریلي د سبزی والا سره نن سبا سیزن نه ملاويږي د سیده سبزی دا ډیر ملګری بیا دا وای دا چی دا کریلا اول به تراشک راوخی دا کتل سیدا تراشک دا کورو کې کچن کې مالیږي اول چې هغه کسان شکر لري چې غواړي دا سره کم استعمال کې دې طریقې ان شاء الله وکي دوا به ضرورت نه ده هغه کسان خويندورونو تاسو په دې کې اوسېږي دوا نه نستا مثال ډاکټر تاسو اپاینټمنټ اخلي ټیم اخلي نو دا ټوټکا دي سي ټوټکا ان شاء الله دوا برته اول به تاسو دا کریلا راواخلئ کدوکش به کوي دا تاسو کدوکش کړه ټوله طریقه ته ان شاء الله دا هم نه خوري تاسو به شوګر دې سره کنټرول دی الله په فضل زه هر داسې ویډیو ترانه تاسو دواره تا کوي د لار دی او کریلا ډیر خشه په دې سره دا قبضیت ختمي فایبر په دې کې موجود ده نه علاوه کولمو کې کوم مثال خشکی ها ختمي د وینې غواړ جګر چربي بل شوګر نه څوک پریشان دي زیات شوګر دوايانې خورو انسولین لګي شکر نه کنټرول کی هغه باید کریلي ضرور استعمال وکړي چې دوايانې سره نه کنټاو سره استعمال کړئ ان شاء الله تاسو باید آهسته په کنټرول دو باندې شکر کې د الله رضا وا دا باید کدوکش کوي څومره تاسو مثال کوي هغه تاسو خپل خوغه او سبزی والا سره دا ملاوي ډیرونه سدي هغه بیا وای دا چې ته ملاوي چې دې ته کریلا وای پورا بیا دوباره مزه ښکارا کوم دا یو دانه کدوکش ولا دې ته کریلا وای بیا مزه ښکارا کوم دا ډیر چې کوم نوی ملګری دی هغه خوراک په پخولم دی نه پويږي اول به دا منس کې مات کوي لکه دا ورخای دی منس کې زړی دا زړی په چاړه باندې شته کوي ښا زیات ملګری دا زړی به ایسته کوي صحیح دا زړی هم ایسته کړ بیا په چاړه باندې او تراشي چې تاسو په خوي مثال خوري دغه سي کورو کې تاسو استعمالوي بس لګ مالګه په واچوي او مرتبه ولس منټه بعد کې بیا به راواخلي وبو په تیره کې 2-3 ور به ومنځي پاک بیا تاسو دا په خولای سي پکې ما کوم پخېږي پالوګانو کوم پخېږي ځان تم پخېږي سره کوم تبه ورکیږي غسل په خل کېږي بل څه شوګر لپاره تاسو مثال استعمالوي دا اوسو ګوري یو پیاله دا صحیح سو دې شوګر لپاره د ستاسو په ټوټه کې واجب به اوس به ټوټه کې دا په لاس پریکټیکل دی نو به وځي ګورخه دې مقصد وبدي که څوک ماشين نه لري کور کې جوسر نه لري کنه ته هغه لپاره دا وبس صحیح دا وبې راوته نو سهار ټیم کې نیمه پیاله دی وبم تاسو چې کله شکر د کنټرول دول لپاره د قبضیت لپاره او یو سړی وای چې ما ډېر شوګر دا هغه بیا د څه کولای شي دا 2 یا 3 د څه کریلی یا صدور کریلی د څه کدوکش کوي دا یو ټاټګي کې دا لګن کې د چا شکر د سهار او ماخام د څه بخیر چپړ دی وباسي لکه دا هم د څه په دی باندې کیدی لکه دا مقصد بخیر دي کې خودله نیم ساعت پورې په دې کریلو کې جوختو خو باندې خېږي دسه تاسو چې کله په دې کې خېځي 15 یا 10 منټه بعد د دې کریلو چې کومه تریخواله ده هغه تاسو دې خو تلې لاندې معمولی هر جسم کې سپام سوري وي دینه دنه اته کې تاسو حلقته دې تریخواله رسیږي تاسو به دا محسوس کړئ معمولی دې چې دا تریخواله ده تاسو الته چې کله راورسیږي 10 یا 15 یا 40 منټو کې بس تاسو به خیر واخلي پاکي به ومنځي کدی الله رضای دا یعنی چې سحر ټیم کې یا ماخام ټیم کوئی خالی هم دې خطونو سره مې تاسو شکر کنټرول کیږي او تاسو یې خري رزلټ درکې دې جوس تاسو نیمه پیاله باید سحر او ماخام وچ کیو کو جوس نه صحیح باسلای امده سے کته کې شوقي سو کسان هغه کسان زیاتره سوال کوي ورور ما کولیسټرول او شوګر باونډري لاین ډاکټر ته ویل یا بل شکر یا کولیسټرول کیږي سو کوم پریشان هغه دې خوړل شروع کوي خوړل څنګه کته پشان لکه سره کوم سبزی په خوي
ایندا استعمالوي روزانه په هفته کې 2 یا 3 ټیمه د الله په فضل تاسو به شوګر نه د وینې غوړ بم نه جګر مشکل بم نه د زړه تکلیفات به درته نه پیدا کیږي دې نه علاوه تاسو د کولمو سرطان ورم بنئ په دې دا قبضیت رفع کوي تاسو کولمو ته طاقت ورکوي غلازت وباسي نو دا کریلې فائدې دي هغه کسان چې شکر لري باید په دې کې ټاډګي کې 4-5 کریلې یا شپږ کریلې پورې کدوکش کې په جوخت خو په وخیږي دې سره روزانه تاسو سیدا تاسو کوی تاسو به شوګر کنټرول دوم هغه کسان چې شکر زیات دي غلو جوس هم چکلای صحیح سو جوس نه علاوه دا تاسو مقصد په خولم سي خپل کور کې لوګانو کې په خولای سي کیما کې په خولای سي ځان ته په خولای سي دې مختلف طریقې دي په یا په دې کې دنه کې ما چول سي کوفتو په شاندا په خولای سي نو ما مقصد دا تاسو باید استعمال کړئ نن سبا څومره کسان کولیسټرول جګر چربي وینې غوړ دا کریلا کم بیش استعمالي او څوک چې کریلې خوري تاسو ورسي وی ګور ان شاء الله د هغوی باندې شوګر بازو کات وی نه جګر چربي نه کولیسټرول شروع نه استعمالي رواني دی الله په فضل دا یو دسې سبزی ده چې د هر کور ضرورت ده او موږ تاسو څومره مثال فاسد ماده خورو دی وټلو یا سره کم غلطه غذا خورو غوړي خورو د جسم نه اخراج کوي نو کریلا باید تاسو د ځون معمول جوړ کړئ په هفته کې یو نه تر 2 واره دا استعمال کوي څوک شوګر نه لري د احتیاط لپاره استعمال کوي شوګر د وینې غوړ جګر چربي بم نه کیږي او که تاسو په دې مرزو اخته نو شکر والا په دې 15 شپه کریلې د کدوکش کې یا سلور په دې کې د جوخت په روزانه سلوي نه تر 10 منټه خيږي ماجیګر ټیم کې اسار ټیم کې او نیمه پیاله د سره جوس شي کې د الله په فضل دې به شوګر هم کنټرولي او نورم حشاش بشاشي او بعضو کا د شوګر والا حد نه زیات قبض مو سره هغه قبض هم دا ختمي کړي الله رضای نو دوستانو د ما هر ویډیو د الله رضا لپاره او د سې شان زخیم یا د سبزیجات پھل فروټ چې هغه تاسو په خپل کور کې راخستلای شئ او مقصد مې دای سي الله تعالی موږ تاسو کوم نعمتونه راکړي چې د هغه فائدې او ګټو نه تاسو خبر کما چې تاسو فضول ادویاتو نه بچ او کوم معمولی مرزونه په خپل کور کې تاسو باید مغه سي علاج معالجه یا ټوټکو کې او صحت تاسو تعالی درکې دوستانو خو وخت لري السلام علیکم